اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یاد کې هغه وخت چې تاسو د یو بل دشمنان وې، رب العالمین د خپل نعمت په ذریعه باندې ستاسو مینځ کې الفت راوستو، مینه راوستا. نعمت څه دی؟ د الله کتاب. نعمت څه دی؟ اسلام. نعمت څه دی؟ د الله نبی. دا مینه او محبت دا په دې وجه راغلو. الله سورة انفال کې خپل نبی ته فرمایي لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینهم. کتا د ځمکه کې چې سدي دا ټول له خرج کړي وي، تا به د دې په مابین کې الفت او مینه محبت نه وراوسته. لیکن دا الله د دې د زړونو یو بل سره یو کړ. د زړونو مالک الله دی. هغه دشمنی د اسلام سره ختم شوه. اوس او خزرج چې هغه د کلونو د جاهلیت دشمنی وې زړې، لیکن کله چې هغه مسلمانان شو او دارنګ قرآن اوریدو او د نبی صلی الله علیه وسلم متبعین او تابعدار شو، په یو پلیټ فارم باندې کېناستل او ټول د اخوت او د ورورولۍ زندگی تیر شو. مهاجرین چې کله مدینه منورې ته لاړه، انصارو د اخوت او د ایثار او د همدردۍ هغه مظاهرې وکړې چې تاریخ داغي مثال او نظیر نشي پیش کولی. داسې ایثار صحابو کې وو، داسې اخوت او ورورولي په صحابو کې وه، داسې مینه او محبت. انصارو د مهاجرینو سره خپل جیدادونه نیم که، خپل کورونه ورسره نیم کل. زما عزتمندو دومره د اخوت او داسې اخوت چې جون سکے چې د مرګ په سکراتو کې سکرات الموت کې د اخوت مظاهرې د صحابه کرامو وګوره، د ایثار او د همدردۍ واقعات وګوره. یرموک کې 3 صحابه کرام زخمی پراته دي. ابو جهم رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. هغه وایي چې ما د خپل تره زوی کته چې زاغله وبه یوسم اکرمله چې هغه باندې زه اوبه وڅښم، په دې زخمیانو کې مې لټاو. اکرمه ته چې ما کله اوبه پیش کولې، نو خوا کې بل یو زخمی د اوبو فریاد کو. اکرمه په دغه سکرات الموت کې چې انسان ډیر زیات تږي وي، دغه وخت کې اشاره کوي چې ما له اوبه مه راکوه، زما دې ملګري اشارې سره وایي چې هغه اوبه یوسم.